موسی علیہ السلام الله ته وی ربي ارینی انظر الیک، الله ما ته ځان وښایه چې زه تا وینم. مفصله واقعه د په روایاتو کې را نقل ده، خو د هغې نه وړاندې اوس زه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا فقاهت درته ذکر کوم. څه خلک به اعتراض کوي، اکثر هغه خلک به تاسو ته وایي ستاسو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حیله کړله په مسایلو کې. حیله خو رسول الله علیه السلام هم په مسئله کې کړله. خیبر نه خلک رال الله نبی صلی الله علیه وسلم ته یو حیله غلطه ده، باطله ده، یو ټیک ده چې کله ټیکي او د انسانانو فواید په هغې کې پراته نو مذهب د انسانیت حکم هم ورکړلی. رسول اقدس ته ډېرې ښایسته کجوري راوړي، د الله نبي ورته فرمایي چې دا کجوري ټولې په خیبر کې داسې ښایسته وي، او ورته وایي چې نه رسول الله په خیبر کې ټولې کجوري ښایسته نه وي، دا موږ دوه ځای کجوري خپلې ورکړو نو دا یو ځای ښایسته پرې راته میلاو شي. نبي علیه الصلاة والسلام خو سوچ وکړه چې دا سود دی، لکه مثال په طور باندې تا ماته 1 روپۍ راکړه او زه د هغې په بدل کې 2 روپۍ در کوم، دا سود دی. دا سود نبي علیه السلام ختماونو حیله ورته وکړه چې داسې مه کوئ، د کم سړي سه چې د هغې کجوري پرتي تاسو ورته د خپلې یادې کې ورته وایئ چې ستا د دې کجورو څه ریټ دی، به وایي چې مثال په طور باندې 13 روپۍ ریټ یې دی. نو تاسو ورته ووایئ چې زمونږ د دې کجورو ریټ چې مثال هغې 1 کیلو وایي چې په 13 روپۍ دی، تاسو ورته وایئ چې زمونږ دا 1 کیلو په 15 روپۍ دی، نو تاسو به 2 کیلو ورکړئ، به ته 1 کیلو درکړي، دلته به د روپو ریټ یو شان شي، مسله به یو شان شي. هیله نبی علیه الصلاة والسلام اختیار کړه. نو دا خلک دي چې دیو پوه نه دي په دین اسلام، دیو د مسئلې په روغوالي باندې پوه نه دي، دې وجې نه په امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اعتراض کوي. کوفه کې داسې وشوه، د یو سړي ښځې سه داسې ګپ مذاق یې ورسه لګاوه، نو ښځه ترې منډه کړه، په پړوو باندې پورته خطا. خاوند ورته وایي چې که چېرته یو قدم دې په پړوی پورته کېښودو، د پړوی مینځ ته اوس ښځه رسېدله په دې مینځ کې ده، خاوند ورته وایي که یو قدم دې بره کېښودو فما طلاقې، که یو قدم دې لاندې کېښودو فما باندې په 3 طلاقو طلاقې. خلکو ته مولیانو ته مسله راله قضاوت ته چې خاوند خپلې ښځې ته وایي چې که یو قدم دې بره کېښودو په ما باندې طلاقې، که یو قدم دې لاندې کېښودو په ما طلاقې. مولیان په سوچ او فکر کې دي چې وسه ښځې ته کوی چې ښکته راکوزېږه، به په دې پوړۍ راکوزېږي. زمونږ د دې په شان د چت پوړۍ نه وي چې داسې قدمونه لکه دا د سیمټو نه چې جوړي، د لرګي پوړۍ به تاسو لیدلي، هغه پوړۍ پرته وه، ښځه نه راکوزېدی شي نه پورته خطی شي. مولیان وایي چې دا مسله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته ویسئ، په داسې مسلو باندې ډېر خپي مسئله راله امام ابو حنیفه ته. امام صاحب فرمایي چې لاړ شئ 2 نوجوانان ولېږئ، دا خو څه مشکله مسله نه ده، فوړۍ دې د بره نه ازاده کې ښکته دې راکوزې کي، چې ښکته راکوز شوه ښځه به ته دې خوا قدم کېږدي، نه په پوړۍ لاندې قدم کېښو نه په بره پوړۍ قدم کېښو، ښځه راکوزه شوه اوس دې ګرځي. هیله وه د مسله. کله چې 2 نوجوانان رالو، یو بره وخوته پوړۍ ولي دا ډېره معمولي شان زګین کې نښتې و نه ازادېده. خلک رال چې امام صاحب پوړۍ خو نه ازادېږي، اوس به څه کوو؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ویل بیا هم څه مشکله نه ده، مسله خو اسانه ده، 2 زنانه 3 زنانه ور ولېږئ، 2-3 هغه زنانه دي دا ښځه په غېږه کې راوالي، اوچته دي کښته دي کوزه کي، هغې خو په پوړۍ خپه کې نه ښوده، ښکته زنانه ور راکوزه کړه دا پوړۍ نه، سړي خو نشي ورتلی که نه، او یو سړی نشي راکوزولی. داسې قسمه مسلې به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حل کولی. یو سړی خپلې ښځې ته وایي چې که تا انډه وخوړه ته په ما طلاق په 3 طلاقو باندې، معلق طلاق دی ته وایي چې تعلیق یې ورسره ورکړه. که چېرته تا انډه وخوړه ته په ما په 3 طلاقو باندې طلاق، بیا یو کرت دی ښځې په لستوني کې د ځان څه انډه پټه نیوله، خاوند ورسه ګپ مذاق لګوي، ورته وایي ښځې لستوني کې دې څه شی دی، او ورته وایي نه ویم درته د خوراک چیز دی، نه ښیم درته چې څه شیز دی، بس مذاق یې ښځه خاوند ګپ شپ لګوي، دا ارنامیتوب به ښځې خاوند وکړو، بیا به امام ابو حنیفه هغه مسلې حل کولی. دا خاوند ورته وایي چې که چېرته دا شیز تا ونه خوړ څه چې د زما نه په لستوني کې پټ کړ دی، ته به په ما په 3 طلاقو طلاق،
دا وسا چرسی مثالی لکه نن سبا چرسی سار پچی کم خزی ته طلاق ورکوي ماسپښین ډوډۍ کم طلاق ورکوي ماښام چاولو کم طلاق ورکوي ساری وریجو کم طلاق ورکوي زما د الفاظ ډیر بدی شي دا کم چې پخنی چاولی روټۍ سالن من ساده پختانی ډوډۍ سالن وریجا بس صفا خبر یو طرف د خاون مخکې ویلي که ښځې تا چرته انډه وخوړه په ما طلاق دویم طرف ته د ښځې څه په لستوڼي کې انډه ده خاون ورته وایي لستوڼي کې چې څه سیز دی که دا دې ونه خوړ په ما باندې په دریو طلاق مسأله قاضي ته رامنډه کړه سړي اوس به څه کېږي ښځه ورته وایي مخکې دې طلاق راکړو انډه به نه خورې که انډه دې وخوړه په ما باندې طلاق اوس زما لستوڼي کې انډه ده زه څه وکړم زه خو په تا طلاقېږم که خورم ام طلاقېږم که نه خورم ام طلاقېږم هر ټیم کې طلاق اچې اوس به څه کېږي قاضي ته لاړ شه فیصلې حل د مخکې نه راوباسه کنې زه درسه زما ملاست ستاسو اوس جایز نه ده زما جما ستاسو جایز نه ده سړي رامنډه کړه قاضي صاحب ښځې ته مې مخکې ویلي چې که انډه دې وخوړه په ما به طلاق ښځې مې پټه انډه لستوڼي کې وه ما ورته ویل چې ستا لستوڼي کې څه سیز دی که دا تا ونه خوړ په ما طلاق اوس ښځه طلاقېږي په دواړه صورتو کې که انډه خوري نو مخکې مې د طلاقو قسم اچیلی اور که انډه نه خوري نو اوس مې اچیلی قسم هغه مولیانو په سلال په کوپه کې ګرځي چې خدای پاکه د دې مسلې څه حل راوباسي مولیان وایي چې یا خو به انډه وخوري جو ښځه به طلاقه شي که نه خوري جو بذات خود طلاقه ده وایي لاړ شي امام ابو حنیفه ته هغه په دې مسله باندې پیږي حل به د دې مسلې راوباسي امام ابو حنیفه ته سړی راغی چې امام صاحب قاضیان ورسه دي مولا ورسه دي امام صاحب دو صورت راغلي دي دا دواړه صورت ورته د مسئلې پیش کړو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه الله فقاهت ورکړو فقاهت امام صاحب داسې معمولی مولا نه دی نن چې په تمامه دنیا کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دومره عام دی کنه چې دا ټول دنیا او ټول تواریخ دا منل دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که زه تاسو ته په دې خبره شروع کوم دا ډیره مفصله موضوع ده خو داسې معمولی شان به درته ووایم چې په دنیا کې نن وخت کې اسلام په څه مرحله روان دی یا نور دینونه په کومو مراحلو کې روان دي او دا موږ مسلمانانو له یادول هم لازم دي چې د 2025 کې اسلام په کم صورت او هیئت روان دی او نور د دنیا دینونه او بیا په دې دنیا په دې دینونو کې اسلام او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب په اسلام کې په کم صورت دی دا که په 2025 کې چې کم ریسرچ شوی دی او دا پیو ریسرچ دی ته وایي د هغې مطابق چې کم رپوټونه راغل دي نو مذاهب په هغې کې هغې رانقل کړي 15 مذهبونه یو عیسایت دی یو اسلام دی یو هندو مت دی یو الحاد دی او یو بود مت دی عیسایت چې دی را په دنیا کې 2.4 ارب خلک دي یعنی 29% عیسایت په دنیا کې روان دی 29% عیسایت دی اسلام چې دی دا 2.05 عرب مسلمانان دي په دنیا کې مطلب 25% مسلمانان دي او 29% عیسایان دي 4% مسلمانان د عیسایانو نن په دنیا کې کم دي عیسایان په تعداد کې اوچت دي هندو مت چې دی هغه 1.2 ارب دی یعنی 14.5% دیو په دنیا کې 2925 چې جمع کې دا څو راځي دا 54 راځي او 14% ورسنور جمع کی نو دا 68 راځي 72 راځي 72 تراسی الحاد چې دا 15% دی یعنی 1.2 ارب نه زیات دی د 1.2 ارب نه زیات دی د هندو مت چې کم مذهب دی په دنیا کې د دین الحاد چې هغه مذهب نه مني هغه دا ته زیات روان دی یعنی 15% او هندو مت چې دی په دنیا کې دا 51 کروڑ دی یعنی 6% دا روان دی عیسایت په نن دور کې د ټولو نه غټ مذهب دی
او دا په امریکا کې برازیل کې فلپاین روس کې دی اسلام چې دی دا دویم نمبر دی یعنی 25% دی 4% د عیسایت نه کم اگر چې دی لیکن اسلام د ټولو نه په تیزی باندې روان دی مهمه وجه دا چې علماء کرام ډیر کوشش شروع کړل دنیا تر کې دینی مدارس ته سپورټ نه دی میلاو دا غیب د سپورټ نه میلاوېدو په وجه باندې چې تاسو د دنیا په مذاهبو کې نظر وکئ نو علماء کرام ډیر غټ کوشش کوي یعنی مسلمان په هر میدان کې رالوي د مذهب دعوی عیسایت یهودیت هم کوي هندو مات او بود مات هم کوي لیکن مقابله ته نشي راوځي او اسلام به مقابله ته راوځي په هر دور کې که الحاد راځي د دې مقابله ته مسلمانان راوځي که نور مذاهب راځي نو مقابله ته د اسلام مذهب خالق راوځي خصوصا علماء احناف او احنافو کې دیوبند والا دا منلي خبره ده نو اسلام د ټولو نه په تیزی روان دی د 2010 نه والا د 2020 پورې د مسلمانانو په آبادی کې 21% اضافه شوې ده فعالمي اوسط چې وګورئ نو 10 ګونه مسلمانان زیات شوي 10 ګونه دا دومره کوشش په دې 10 کالو کې شوی دی او موږ بیا علماء ته لګیایو فیغور ورکو پروپاګاندا پسې کو دا وچ پناقي مفتیان چې تاسو یې نه او کینی او د علماء کرامو په خلاف خبرې کوي پوه شئ چې دا د بار نه یو د اسلام په خلاف یو کار شروع دی ځکه اسلام په 10 کاله کې 10 ګونه زیات شوی دا ولې د سپتیزي روان دي او د ریسرچ مطابق دا وایي چې د اسلام دا رجحان برقرار وساتل شي دا کم رجحان چې د 2010 نه د 20 پورې او د 20 نه 25 پورې د نن پورې په دې په خلاف باندې کوششونه جاری دي شروع دي دا 5 سال ډیر غټ کوششونه د اسلام په خلاف روان دي خو په دې 10 کال کې چې اسلام څنګه روان دی وای کدا رجحان وساتل شي نو په 21مه صدۍ کې یعنی 2100 کې په 21مه صدۍ کې د دنیا د ټولو نه غټ مذهب به اسلامي عیسایت بروسته پری خو کدا رجحان چرته مسلمانان ورکو د ټولې دنیا آبادی چې دا 8.23 عرب ده 8.23 عرب د ټولې دنیا آبادی ده او په دې کې مسلمانان 25% مسلمانان 4% زمونږ عیسایت نن مخکې روان دي نو دا مو وایي چې عیسایت زمونږ مخکې روان دي خوشحالي خبره ده زمونږ اسلام 600 سال د دین بعد الله جل جلاله دا دین دنیا ته را لېږل او د دې د خورولو وعده الله کړل او د غلبي وعده کړل دا بیا هم دومره مخ په وړاندې باندې روان دی د دې 2050 پورې یو تخمینی تور باندې ریسرچ کوم دی ریسرچ سنټر دی پاغه کې څه ویلې شوی اسلام چې دا په 2050 کې چې کم تخمینی تور باندې د دې پیشنګوئی دنیا ورکړي وای چې دا به 2.76 عرب ترسي یعنی په دې کې به 73% اضافه راځي او عیسایت چې دا به 2.92 ترسي 35% به په دې کې اضافه راځي یعنی د اسلام نه به 30% دا بیا 35% به بیا رستو کیږي عیسایت په دې کې به 35% کم راځي په عیسایت کې 2050 ته کچرته مسلمانانو د خپل رجحان وساتو څنګه چې 2020 پورې مسلمانانو د اسلام د لپاره کوشش کړل زماره خیال مطابق 2020 کې زماره بیا درجه نو 2020 کې منګ به چې حالات تکاته خلق په اسلام ډیر مین خدا 5 سال چې وشو رجحان کم شوی کدا هغه مطابق چرته رجحان و چلید نو عیسایت به منګ 35% پیل کورستو به پرید هندو مت چې په دې کې 1.39 عرب یعنی 34% اضافه و 2050 ترازی د هغه حالات چې کله دنیا ګوري او دغه شان غیر مذهبي الحاد چې دا به 1.23 عرب یعنی دا به تقریبا د هندو مت
د دې سبب برابر څنګه چې هندو مات روان دي د سی غیر مذهبیت زیاتی دا د بچو په وجه د آبادی وي او دویم د مسجدونو ته ګوري د علماو سمینی ته ګوري د هغوی د دیني رهنماګانو سمینی ته چې په دنیا کې کم زیاته ده او بود مات چې دا 50 کروڑ دا به 1% راکمیږي په دې کې به کمی راځي ځکه د هغوی په خپل دین د مشرانو او کشرانو ټولو فوکس کم دی او ظاهره ده چې دا باطل پرستی له ولې کوششونه کوي ولې لګیا دي نو دین دا ذهن ته راځي چې په 2050 کې به عیسائیت په 1 نمبر لیکن دا غي 31% با کمیږي ځکه په یورپ امریکا کې عیسائیت په نن وخت کې زیات دی ولته د مذهب نه لريواله اختیاري خلک الحاد ته روان اسلام به ټولو نه په تیزی زی په دې کې یو مهمه وجه دا و چې 2020 ته کله د 2020 پورې حالات وکړ چې د دې د خپل علماو سمینه و د مدارسو سړي انتها مینه د مسلمانانو غور وکي زما په دې خبرو دویم د هغې مینې په سبب کې مسلمانانو د علماو خبرې منو دي نو د بچو په پیدایش کې د دې ډیر غټ لاس یعنی بچي به زیات پیدا کیږي مسلمانان په بچو زیات توجه ورکوي دیو د دې نه یریږي چې ځمکه شته یا نشته خوراک شته یا نشته په الله باور ساتي د دې باور لاندې چې دنیا کله دا وکتل چې د مسلمانانو په خپل مذهب کې دومره وړاندېوالی دی دومره مینه محبت دی هغوی چې کله دا اندازه وکتله نو هغوی وویل چې مسلمانان به زیاتېږي په آبادۍ کې به اگر چې د عیسایانو نه کم فمردم شماری آبادۍ کې چې کم د خواتینو یا د افرادو وایي چې د افرادو شمار کیږي په دې کې اگر چې به کم لیکن اسلام په تیزی روان نو عزیزانو کوشش وکړئ تبلیغی جماعت پسې خبرې مه کوئ تبلیغی جماعت زمونږ د خلکو اسلام بچ کړي داسې قسمه خلک اسلام ته رابلي چې چېرته د چا امید او یقین هم دی داسې لوی خلک یې تیار کړل دي په هسپتال کې دیو کار کوي مرکز بازار کې دیو روان د خلکو د کورونو دروازې دیو ټکوي د الله بندګانو د الله طرف ته راشي او زمونږ د خلکو کار سره 6 نمبر وي وخارختي 6 نمبر ته وایي ته نرشه ته خو خپل مسجد ته نشي تللی هغه غریب به تلی د بل زګین سړی به مسجد ته راولي بس چې مسجد ته عادت کو د عالم سي عادت نو دا خلک تبلیغی جماعت په دې کې ډیر غټ لاس دی د اسلام په خورولو کې دنیا تبلیغی جماعت ته وکتل چې دیو کم مسلمانان د دیو نه خرابېږي او خلک په غلطه د اسلام په باره کې غلطه نظریه جوړي تبلیغی جماعت د هغوی د نظریاتو د سیده کولو کوشش کوي رام باندې خلک راولي نو زما د ذهن مطابق زه په خپله د تبلیغی جماعت څخه په ډېرو خبرو کې ما اختلاف کړی ما بسې کل عام خبرې کړي لیکن دا زمنم امنګ چې کمی کړي جدا ترو لري باقی تبلیغی جماعت په اسلام کې ډېر غټ لاس دا کم خلک چې په اسی نوم د اسلام استعمالي دا د اسلام دشمنان او تبلیغی جماعت په حقیقت کې کار کوي یعنی زمنګ نوجوان زمنګ نارینا زمنګ بوډاګان زمنګ عام خلک زمنګ د هر طبقه د مسلمانانو خلک دیو د هغوی په دروازه ولاړ دي او هغوی د جماعت ساتي چې سبا له په هغوی باندې غلط تاثر د معاشرې نشي کېدی ډېر غټ کوشش د دي دویم د علماء کرامو دي چې په کمه گزاره خلکو خبرې برداشت کول مدرسه چلول د خلکو په کور کې بچي عالم کول چې کله ورته بچي عالم کو د خلکو توجه په خپل اسلام ته شو نو زمونږ د مسلمانانو نه خلک وزینه د اسلام او د عیسایت نه به 35% خلک کمیږي د مذهب نه ځکه د هغوی علما کوشش نه کوي فکور کې افراد نه تیاروي نو مسلمان سړی دا چرته په علماو پسې خبرې نه کوي دی وجې نه فتاوی شامی ویلي د عالم عزت فرض دی ځکه دا د الله د دین امین دی او په حقیقت کې امین دی زه دا نه ګڼم چې زه به خپله باندې عالم یم ملا یم طالب یم ځکه د علماو طرفداري کوم زه عالم اړو نه ما ته حالات یاد دي علماء کرامو څه سونه معاشرې څومره برابر هر کور ته فرد عالم ورځي ای زما یو ماما دی
عوام سړی دی خوا په خپله چې دې وخت علماو ډېر غټ کوششونه وکړو موږ وایو چې په پخوانو خلکو کې ډېر اسلام وایي ټیک دا په اسلام کلاکو وایي په هغې کې چې کمې غلطیانې وایي صفا صفا وایي دا دروغ به چا ګناه نه ګڼله د بل حق نیوه به چا ګناه نه ګڼله دغه شانته د یو بل نه حیا او ستر دا باډو چا کول نو هغه ډېرې ښایسته ښایسته خبرې کوي هغه وایي چې په دې شپږو اوو کالو کې چې کم موږ پوه شو نو داسې موږ مخکې نه یو پوه شوي په خپله باندې وایي دا د دې علماو برکت دی دا د هغه خبرې دي او زه په خپله باندې به ذاتي خود دا ویم زمونږ په خلکو کې دومره غټې غټې غلطیانې وي او چې موږ کله الله په موږ د عالمانو کوشش وکړو څه ټکی راته زده کړو ورته رانوتو فوالله العظیم موږ ته هغه څیزونه وایستو او موږ وایو علماو څه کړي قسم دی نن چې دا خلک په علماو پسې لګیا یو دا وایي چې مولوي پروفیشن په دنیا کې نشته دا هغه قسمه خلک دي چې والله العظیم دا د اسلام په خلاف لګیا دي ستاسو نظریات غلطوي ما ته پته ده زه ځان یو بطوري مولا نه ګڼم یو عام انسان تاسو ته را صفا خبره کوم چې علماو ډېر غټ غټ کارونه وکړو نن خلک د اسلام په خلاف لګیا دي قسم دی دا د اسلام خلاف ورزي او زمونږ د غوږونو سترګې داسې بند شوي دي چې موږ ذاتي اختلاف د فالټۍ راغستی دی او په مسجد او په ملا مو روشتی دی ډېر غټو غلطیانو کې موږ واقع نو دویم کوشش د دې عالمانو چې زما خاندان کې چېرته مخکې عالم نه و راغلی دې مولیانو ورته زما په شانتي یو شی راویستو او دومره وکړو دومره څه وشو چې والله العظیم مخکې نه کېږي دا زمونږ د خاندان په ښځو به د قصده پیریان راتلو زما د علم پورې به پیریان راتلو او چې زه کله رالم جادو کوډه تعویز دا پالتو څیزونه قسم دی ختم شو دا دې مولیانو کړي ما نه دي کړي که زه دې مولیانو نه وی تیار کړی دا نه کېدو دغه د جهالت خبرې به کولې ان تر دې حده چې د مړو مړی به دلته پروت او سړي ته به ښځو ټولو کاتو والله العظیم دا هر څه موږ دې خاندانونو ته راوړو نن یې نه هغه خاندان مني نه پردي خلک مني زه حیران دا یم چې دا خلک د اسلام په خلاف څنګه لګیا کړي عالم د الله د دین امین دی زه ځان نه یادوم سپینه خبره دا ده زه نیمه خو زه علماو تیار کړی یم او ما دا غلطیانې وایستې نو چې څوک د دې علماو خلاف وایي زما دا زړه داسې درد وکړي چې دې عالمانو څومره کارونه وکړي دا ما په خپلو سترګو لیدو زمونږ د خاندان یو زنانه وه زه براه راست نه یادو ځکه بیا به تاسو حیران شئ زه به په خپله بوتلم د کوډګر خوا ته به موږ ناستو او هغه کوډګر به دومره غټه دوکه کوله چې صحیح به په پاڼه واچیل او ما ته به ویل زما دا دماغ به داسې غلط ثابتول لګیا به ما ته به د خپل هغه زنانه به ویل له کمې څه به چې زه تلی وم زمونږ د کورون نه وه زمونږ په خپلوانو کې وه زه به ورسره تلی وم چې نه به تلم په کور کې به چا پرېښودو بیا نو ما ته وایي کله وایي په دې نوک کې ګورئ نه وایي تا ته ښکاري سړی را روان دی دا قسم دی هغه خبرو ته موږ محتاجه کړو او زمونږ دا خاندان زنانه ته موږ بیا دا نه شو ویلی چې دې شي دروغ وي دا کارونه چا وکړه دا د عالمانو وکړو چې موږ یې په حقیقت خبر کړو نن هغه خلک خاندي وایي دا موږ څه کوو دا چا وکړه دا د عالمانو وکړه بل چا وکړه ګینې نن به ما هغه لوبه وي تر دې حده چې یو پیرې زما په مخ کې تعویز راواغست او زنانو ته ورکاو او ورته وی تاسو سترګې پټې کوئ او ما په دې سترګو کې داسې غلي غلي کتل او چې ما وکتل خپلې شاته نه تعویزونه راواغست او داسې مخې ته تیز وشته ویل سترګې وغړوه چې هغې سترګې وغړول ویې ګوره په تا خپل ورونو تعویزونه کړي رور او خور به نښلول دي علماو موږ پوه کړو موږ رالو په خاندانونو کې هم دا خبرې وکړي نن چې څوک د الله د دین په دې امینانو پسې خندا خبرې کوي والله بالله ثم تالله لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ستاسو خو سترګې نشته ماته به د خپلو سترګو کې صفا ښکاري چې کوم په عالم پسې خبرې کوي خنزیر دی سوا او نن خلک را پاسېدلي هغه کوډګرو تعویزګرو به زموږ د زنانو جیبونه وال او د هغه کور سړو به چېرته 10 روپۍ په مسجد کې نه ورکولي نن هغه زنانو باندې چې تکلیف راشي پیسې راوالي غریب فقیر مسکین ته ورکړي خوراک تیار کړي ورکړي دا د علماو دا کارونه وکړي
خو وای د قیامت په ورځ چې چا ایمان یا په علماء پسې خبرې نه کوي هلته به ته پته ولګي چې الله یې درته وښیي. دا خو زه خپل انکشافات چې ما څه لیدل دي نن یې تاسو ته براه راست سړي زما خپل پلار ته یو زنانه وی چې ستا په کور څه شو زما پلار دومره غریب و څوک پاگل و چې په هغه باندې څه کول زما پلار غریب هغه خو به په 300 روپۍ زما په یادو کې دیاړي کول دومره څه به ګټل چې موږ به سهار او ماښام صرف خوراک که موږ ته په اختر کې 100 روپۍ راکولې په 3 اختر ورځو باندې سیل ته به سپینې خبرې دا زه چې سکول ته تلم ما ته پلار 10 روپۍ نه دي راکړي هغه ته وی چې پتا چا څه کړل دي او چې ستا په کور کې دا وشي یا الله زه هغه خبرې نشم کولی او وای کوډګر ته ولي دا خو موږ رالو هر سره خلکو ذهنونه موږ ته علماو هر څه وښودو چې دا دوکه ده دا افراد دی او صحیح څه شی دی موږ خپل خاندانونه صفا کړه د دې عالمانو په برکت هم صفا کړو ما نه تپوس وکړئ چېرته زما سه یو 10 منټه کښېنئ چې زه تر ټولې زندګۍ نچوړ بیان تاسو ته پته ولګي ما ټوپۍ په سر کړې وه ترور سبه مې تلم په ما به ډېره خفه کېده ما چې اولنۍ کله کتابونو سبقونه ویله نو په هغه وخت کې زه د هغې کې اوسېدم او د هغې یو مسجد و د کورس هغې کې ما وړو ته سبق هم وایي د تیمرګره کې دی باره هغې ترور ما ته وی چې دا پنسې د پړکو نه ښکته که او دا ټوپۍ د سر نه لرې که دا زما د حفظ دور او ټوپۍ رانه په بیګ کې واچېله ویښتې راله ښایسته واړول او پنسې یې له پړکو نه ښکته که چې خان ښکار نن هغه ترور ما په خپل علم باندې دې ته مایله کړه د دې علماو برکت دی چې د هغې زوی د پړکو نه خپلې پنسې ښکته کوي نو ورته غوسه کوي قاریږي دا جهنم ته د تلو سبب او 2 زامن یې دي یو زوی په خپله وایي چې زه به د ده په شان مولا جوړې دا کار چاو دا دی امینانو د دین وکه دی علیمانو نو نن د دیو په خلاف کوشش روان دی او ته د هغې سازش سورسې مولوي پروفیشنل دنیا کنګ شته په تندر باندې ولګي دی واضح خولې ته دی وګوره دی د خنزیر په شان شکل ته دی وګوره سپیره انسان چېرته د دې شامټونګ د انځلو طریقت ته درځي چې ته په علیمانو پسې خبرې کوي دا دین ختمول دي چې څوک تبلیغي جماعت په خلاف یا د علماء حق په خلاف او دا کار صرف د علماء حق په خلاف شروع دي تاسو د دې شکار نشئ زما دومره کارو چې ما تاسو ته در ورسوله هل بلغتو ستاسو جواب دی نعم ها بس زما کار دا و چې ما خبر اوس نور اخوا زما کار نشته نو اسلام کی کوشش روان دی اسلام په کوشش روان دی اگر چې خلاف کیږي تبلیغی جماعت کوشش کوي علما کوشش کوي دغه شانتی ساوام هم د سشتا الله دې خوشاله کیو الله جل جلاله دې زمنګ ملګری په جنت کې وګرځي منګ دې د دیو ملګری وګرځي دیو زمنګ چې دیو بل سال ته ملاقات کوي او بل طبيعه دا کیسه کوي هغه خلک دی عوام دي زمونږ په فشا باندې ولاړ دي او موږ ته وایي چې سیده بیان کوئ سیده مسله بیانوئ موږ درسه ولاړ یو تا قیامت ته په ایمان ووایه چې زه په دنیایي کاروبار کې مشغول شوم زما په سر دړ دی چې زه بیا ستا بچي ته کوششونه کوم زه چې ماښام د خپل تاسو یو کس سوچ وکئ چې کله تاسو ماښام د خپل کاروبار نه را روان شئ کور ته راشئ څومره درته ګران مسجد ته تلو که مسجد ته لاړم شئ ماښام او ماخوستن مونځ وکړې بیا د باندې عادي چې وده شم چې سهار وختي بیا خپل کاروبار لزم نو چې دا ټوله دنیا په دې کې مشغول شي دا د قرآن الفاظ به څوک ښایي دا علم خو دومره مشکل ترین کار دی چې هر کوپړی نشي زمونږ داسې ملګري دي چې 4 کاله اوله درجه ویله نو چې دا دنیایي کاروبارونه هم کوي یو عالم خپل دنیایي کار کوي دا داسې دور دی چې هغه په دې کې هلک ته سبق هم ښیي او هلک چې هغه دنیایي کار هم کوي یقین مې نه شي دا هغه دور نه دی زما رونه دې کې به ته خاص طبقه خامخا دین ته وباسي په دې مسجدونو کې به بیا سهار او ماښام جګړي که د کلي یو سړی مخکې کېږي ستا ورسه ذاتیات ته به چې دا ولې مخکې شو دا خو شکر وباسئ ته چې مولوي پروفیشنل دنیا کې نشته په ځان باندې مولا واچو څه مولا شاغوت کړی چې ته پسې لګیا یې
په قلاره باندې کېنه. تا نن په موبایل کې 2 ټکي ریسرچ ولیده غلط، ته د مولیانو په خلاف. مولا د دین امین دی بس. او بیا را بعضې خلک وایي علیم منم مولا نه منم. علیم و مولا کې ای خبیثه ما ته اډو علیم وایمو. علیم څه شی دی؟ ما ته مولا وایه. کم لفظ چې زه په خطبه کې ذکر کوم سیدنا و مولانا محمد، مولا د مولانا نه وتی دی. څنګه چې پښتون د پتحان نه وتی دی. د ټولو نه ښه لفظ، د ټولو نه د محبت لفظ خو مولا دی. مولا نه منم او علیم منم. دا اوس د دې خلکو خبرې دي. د وچ پناقه د ځانه قابلان جوړ کړي، او دا د ځانه چې وچ پناقه چالاک جوړ کړي، دا نه د الف او نه د با. بهرحال مینه ورسره کوي، محبت. دوی ستاسو اسلام په دنیا کې راولي، دوی د اسلام عام کوي. یعنی 2050 ته دوی به د عیسایت نه مخ په وړاندې تلي. په تعداد کې به هغوی زیات وي، خو که په دې ترتیب باندې اسلام وچلېدو نو دا به څومره زیاتېږي؟ 30%، 35% به د عیسایت نه دا مخکې ځي. عیسایت به 35% شاته راچي. دغه شان هند امت دا په بهارت کې ډېر زیات دی، خو د دې رفتار چې دی نو هلته سست دی، ځکه هلته د مسلمانانو رفتار ډېر تیز روان دی. او غیر مذهبیت، الحاد چې ورته وایي، د دې تعداد روان دی، خاص طور په یورپ کې، په امریکا کې، په چین او په جاپان کې. د پیو ریسرچ دا وایي چې 2070 ته نږدې به اسلام د دنیا د ټولو نه غټ مذهب، په شرط د دې چې دا موجوده رجحان دی مخ په وړاندې باندې وساتو. دې ته وایي تخمینی حتمی فیصله چې ده، فاینل فیصله دا د الله جل جلاله سره ده. اوس د مسلمانانو آبادي دا که تاسو ګورئ 2050 مطابق دا فیصله ورکوي دي چې کم تخمینی فیو ریسرچ ورته ویلی شي. په 2050 کې بهارت دا تقریبا 31 کروڑ مسلمانان دي. په 2050 کې به بهارت د ټولو نه غټ ملک د مسلمانانو حسابولی شي. انډونیشیا اوس په 1 نمبر ده، دا به دا وروسته پرېږدي. بهارت کې اسلام ډېر تیز روان دی. ویم وجې سره هلته دارالعلوم دیوبند دی، هلته ندوة العلماء ده. دارالعلوم ندوة العلماء او دارالعلوم دیوبند دا 2 غټې مدرسې دي د احناف. په دې وجه باندې به د دنیا د ټولو نه غټ اسلامي ملک 2050 کې موجوده چې هلته د تبلیغي جماعت او د علماو بیا جمعیت علماء هند کم کوشش دی که دا برقرار وساتلی شي، د دنیا د ټولو نه غټ ملک به بهارت د مسلمانانو. انډونیشیا 25 کروڑ نه زیات مسلمانان هلته دي، د 25 کروڑ نه زیات. په پاکستان کې د 24 کروڑ نه زیات، 19 کروڑ هلته دي. په نایجیریا ورته وایي که څه هغه ملک، او په بنګلادیش کې 18 کروڑ نه زیات مسلمانان دي. او دې ملکونو کې پیدایش زیات دی د مسلمانانو د بچو. نو اسلام په دې وجه باندې مخکې روان دی. دغه شان د علماو د تبلیغي جماعت کوشش هم پکې. د عیسایانو د ټولو نه غټه آبادي ملکونو کې چې دا امریکا ده، 26 کروڑ نه زیات. لیکن 2050 ته بعد په اولني ځل باندې 50% کې به کمې راځي دي. او په برازیل کې 17 کروڑ نه زیات عیسایان، او په نایجیریا کې 14 کروڑ نه زیات دي، او په مکسیکو کې د 21 کروڑ نه زیات دي، او فلپاین چې د 10 کروڑ نه زیات هلته دي. عیسایت چې زیات په تیزۍ روان دی په افریقا کې دی، په افریقا کې روان دی. هندو مت دا په بهارت کې یعنی انډیا کې 1.2 ارب نه زیات هندوان دي. په دنیا کې 94% هندوان چې دی په بهارت کې، او په نیپال کې په 2 نمبر زیات دي هندو مت والا. او الحاد چې دی په چین کې د ټولو نه زیات دی، 45 کروڑ نه زیات خلک چې دي دا د مذهبونو نه لري دي، یعنی ملحدین دي.
او په امریکا کې 11 کروڑ نه زیات چې د هغوی مذهب نشته. یهودیت چې دی دا په اسرائیل کې 85 لاک یهودیان، یعنی کروڑ تم نه دي رسېدلي. او د دنیا د ټولو نه زیات یهودیان چې دی هغه په اسرائیل کې. په امریکا کې بیا په 2م نمبر زیات دي. دغه شان دا یاد ساتئ چې په 2050 کې و بهارت د دنیا د ټولو نه هغه اولنی ملک چې هلته به هندوان، مسلمانان، سیکان دا ټول به زیات هندوان، مسلمانان او سیک دا په بهارت کې د ټولو نه زیات. په افریقا کې عیسایت او اسلام دا دوانه چې دي دا یو شان روان دي، د دوانو به مرکز. زما ورونو زما مراد تاسو ته بل څه شیزو زه په نور شیزونو کې مشغول شوم. دا یو مفصله موضوع ده. سنی چې په دنیا کې تقریبا دا 85 نه 90% مسلمانان چې دي، یعنی 90% دا وایي چې دا سنی دي. 2.05 عرب دا په دنیا کې مسلمانان دي. یعنی دا 24% چې موږ 25% موږ ویل پرې کې 24% دا سنی مسلمانان دي. سنی مسلمانان نه مراد دي د څلورو امامان مقلدین، امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل. ام 24% دا دي. او دا 1% څوک دي دا شیعهګان او دا نور چې کوم راوتی دي تاسو یې پیژنئ په خپله. دا نور چې کوم انګریز راایستي دي ځان ته مسلمان نوم ذکر کوي، 1% بدای چې ډېر زیات نه زیات زور وکړي که نو 1% بدای زیات بنئ. بیا په دې څلورو امامانو مقلدینو اصل مسلې ته ما تاسو راوستی. د ټولو نه زیات په بری صغیر، ترکیه، افغانستان، وسطی ایشیا، شام شو، عراق شو، په دې کې احناف دي. حنفي دا په دنیا کې په مسلمانانو کې په دې 90% کې 50% داسې واله دومره دي، لا زیات دی 60 دی. د امام شافعي پیروکار چې دی 2م نمبر زیات دی، د امام مالک 3م نمبر کې دی، او د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه هغه د ټولو نه کم دی، یعنی 5% پکې دا دي. او 15% نه واله 20 پورې دا مالکیانی او 25% دا شوافی دي. نو د دې مقدار دغه 90 ته چې رسې نو 50% احناف دي او 25% دا شوافی دي، یا 30% نو دا 80 راځي، او 15% مالکیان دي نو دا 95 راځي، او 5% حنابله دي نو دا 100 راځي. نو په 100% کې زیات نه زیات په دې کې زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مقلدین دي، احناف دي. او اوس وخت کې دا وایي ریسرچ چې یعنی د اسلام د پاره د ټولو نه غټ او زیات کوشش چې کوي هغه ورته حنفیان کوي. نو د امام ابو حنیفه مذهب اسی نه دی غزیدل، بلکې دی دنیا کې جهاد کړي، که سلطنت عباسیه که سلطنت عثمانیه. اکثر اسلام چې دنیا ته خور شوی دی د دیو په لاسو باندې زیات خور شوی دی. اموي خلافت راشده کې زیات دی، بیا اموي خلافت دی. نو وروسته بیا په دې کې د احناف مجاهدینو غټ لاس دی، او د صوفیای کرامو اکثر صوفیا به حنفیان، شوافی، په دې وجه باندې په دنیا کې دیو زیات. خدا ټول د دیو اختلاف یو بل تر کنزلو نه دی د څلورو امامان، بلکې ضرور ولی اختلاف دی اجتهادي. په دې کې به موږ یوه لار اختیارو. خواهش پرستی به نه کوو نن چې څنګه خلک د اسلام په خلاف راوتي دي. دوی د اسلام ختمی څلورو امامانو دا کوشش کړی چې ټوله دنیا یې رابنده کړله په صحیح عقیده باندې، په صحیح مسایلو باندې. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه ورته مسله کوي چې کله دا مسله مولیانو راوړه، قاضیانو نشو حل کولی، چې سړي ښځې ته قسم کړلی که انډه دي په ما طلاق یې، مخکې ورته قسم کړی و، بیا ورته قسم وکړه چې لاس کې دې څه شي پټ نیول دی، که دا دې ونه خوړه نو په ما طلاق یې، په 3 طلاق. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وایي ګرانه نه ده، انډه دې د سره نه، یو طلاق په دې طریقه ختم شو. دویم د دې په لاس کې چې انډه ده، دا انډه دې راوالي چرګې ته دې کېږي، ځکه خاوند ورته وایي چې ستا لاس کې څه شی تا پټ کړی دی په لستوڼي کې، تا ونه خوړ ته په ما طلاق. نو دغه انډه دې راوړي او چرګې ته دې کېږي، 6 ورځو کې به چرګه د دې نه بچی راوباسي چې لږ راغټ شو دا ښځه دې حلال کې ودي وخوري.
ځکه په عادت کې پوستکی خوراک خو لازمي نه دی. په دې باندې عادت چې کوم شی په عادت کې نه وي په ایمانو کې نه راځي، او چې په دې کې نه راځي نو هغه د قسم لاندې نه راځي. هر چې خاوند یاد کړل هغه اصل د انډې دننه چې کوم څیز دی، نو چې کله پې چرګه کېناسته نو د انډې هغه صورت هم تیوتو، او خاوند چې کوم څیز یاد کړی یعنی په انډه کې چې دننه کوم مغز وي د هغې نه دا چرګوټی پیدا شو. ښځې یو طرف ته چرګوټی هم وخوړ، بل طرف ته چې په لاس کې څه شیز و آی هم وخوړو، خو انډه یې نه ده خوړلې، ځکه انډه خو دغې ته وي. نو دواړه قسمونه امام صاحب وایي چې مات. علما حیران شو، بلکې که د دې نه زیاته پیچیده مسله درته وایم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دور کې راغلي وه. د دې نه زیاته پیچیده مسله د امام صاحب په دور کې دا راله. زما ټیم غالباً که ختمېدو کې دی. صحیح. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دور کې مسله دا راله چې امام صاحب یو سړی دی، هغه 3 قسم وخوړل، ډېر پیچیده قسمونه دي. اولنی قسم دا سړی خوري چې که نن ورځ کې ما د خپلې ښځې سه جما ونه کړه په ما د ښځه طلاق، یعنی د ښځې سه به کوروالی نن ورځ کوم، که ما ونه کو په ما باندې د ښځه طلاقی. دویم طرف ته وایي که چېرته نن ورځ ما یو منظم قضا کو په ما د ښځه طلاقی. دریم طرف ته وایي که نن ورځ ما غسل د جنابت نه وکړو په ما د ښځه طلاق. اوس ته ووایه که د بیبي سه جما کوي په دې ورځ کې نو دا به د هغې نه بعد غسل کوي مونځ ته، نو مونځ به ورله جایز کېږي. چې غسل یې نه دی کړی نو مونځ ورته نه جایز کېږي. نو 3 واړه څنګه قسمونه وخوړل، که یو کوي مثال د بیبي سه جما وکړه په دې ورځ کې، نو بیا که غسل کوي په دې ورځ کې قسم یې کړل چې غسل به نه کوم، ښځه پې طلاقېږي که غسل یې وکړو. او دویم طرف ته که غسل نه کوي په جنابت کې مونځ نه کېږي، او قسم یې کړل چې یو مونځ به هم نه قضا کوم په نننۍ ورځ کې. مولیان حیران دي، قاضي حیران دی چې د دې مسلې و څنګه حل راوباسي. خلک ورته وایي لاړ شئ کوپه کې امام ابو حنیفه نه دی چې تاسو داسې مسلو نه پریشانه کېږئ، هېڅ پروا مه کوئ، لاړ شئ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به درته د دې مسلې حل راوباسي. خلک رال امام ابو حنیفه ورته وایي داسې مشکله مسله خو نه ده، سهار مونځ دې مو وکړي، ماسپښین مونځ دې مو وکړي، مازدیګر مونځ دې مو وکړي، په دې 3 ټیمه کې دې جما نه کوي، هر مونځ دې وکړي. د دې نه بعد دی سړی د خپلې بیبي سه جما وکړي، مونځ یې خو قضا نه شه که نو 3. د مازدیګر نه بعد دی د خپلې بیبي سه جما وکړي، نو د مازدیګر نه د ماښامه پورې ټیم دا په ورځ کې دی. نو کم قسم یې چې خوړل دی چې په دې ورځ کې به زه د بیبي سه جما کوم، د په ورځ کې جما وکړه چې مازدیګر یې جما وکړه، د په دې ورځ کې کوروالی وکړو، دا یو قسم ته غاړې ته شو پوره شو. بیا دې غسل نه کوي چې څنګه ماښام اذان وشو، ماښام ټیم داخل شو، فوراً دی باسي او غسل دی وکړي. چې غسل یې وکړو د غسل نه بعد دی د ماښام او ماخوستن مونځ په دغې باندې وکړي. نو سهار مونځ یې هم کړی، ماسپښین یې هم کړی، مازدیګر یې هم کړی، مونځ دې قضا نه شو. مازدیګر نه بعد یې د بیبي سه جما وکړه، یو قسم پوره شه، ښځه پې طلاقه نه شو. د مازدیګر نه بعد یې غسل ونه کړه چې د ماښام ټیم داخل شو، نو غسل یې وکړو، هغه دویم قسم یې پوره شه، ځکه ماښام خو چې دی په ورځ کې نه راځي، په ورځ کې خو ماښام نه راځي، یا خو شپه کې راځي. لہذا په دې ورځ کې غسل جما یې مو وکړه، او په ورځ کې غسل هم ونه کړو بلکې د ماښام نه وکړو، چې ویې که نه د ماښام ټیم به باقي په هغې کې دې مونځ وکړي، د ماخوستن مونځ دې مو وکړي. امې غسل وکړو، امې مونځ قضا نه کړو، امې د بیبي سه جما وکړو. داسې مسئلې خلک ورته حیران شو چې وا ابو حنیفه دا عقل دار چا څه کلی، یعنی که داسې مونږ مولیان ته به دې دور کې راغلي وه مونږ به څه کول. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به داسې عجیبه د مسایلو جوابات ورکول. الله جل جلاله دې د حضرت امام صاحب په وسیله باندې مونږ ته علم راکړي، مونږ ته دې الله داسې عقل راکړي چې مسایل زمونږ په فهم کې راځي. زمارونو ما واقع دا اول آیات دا ذکر کاوسی منکرانه موسی علیہ السلام چې څنګه الله ته وی په کوی تور کې چې کله د الله سره هم کلام شو، نو علما وایي چې یو عشق پې راغی چې کله د الله سره کلام وکړو د الله نه واورېدو، نو الله ته ربي اریني انظر الیک، الله ما ته ځان راوښایه. الله ورته لن ترانی، موسی د دنیا په زندګۍ کې ما څوک نشي لیدی،
د الله جل جلاله وایي چې موسی د دنیا په زندګۍ کې ګوره ما څوک نشي لیدی. حضرت موسی علیه السلام عشق پر راغلی و، هغه فرمایي چې الله ولې دې نشي لیدی. روایاتو کې دا راځي الله ورته فرمایي چې موسی کله خلق ما د دنیا په زندګۍ کې ویني نو هغه بیا په دنیا کې ژوندی نه پاتې کیږي، وفات کیږي. موسی علیه السلام کې داسې عشق پروت و او الله چې یو نظر تا وینم بیا دې وفات شم، بس چې تا وینم بیا زه د دنیا په زندګۍ څه کوم الله، خو چې صرف تا وینم الله جل جلاله ورله زړه مضبوط کوي، خپل نظارې ورته ښیي، خپل قدرتونه موسی علیه السلام ته ښیي. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې الله جل جلاله موسی علیه السلام ته وایي یو په دې کوی تور کې بره یو غر دی، په هغه غر باندې یو غټ کاڼی پروت و. الله چې کله د موسی علیه السلام دا شوق ولیدو، دا ذوق ولیدو، الله ورته فرمایي چې موسی دې غر ته وخیجه، په دغه غر یو کاڼی دی، په هغه کاڼي باندې د پاسه کېنه. موسی علیه السلام روان شو، لاړ په غر ته وخوت، په غر د پاسه کاڼی دی. حضرت موسی علیه السلام په هغه کاڼي د پاسه کېناستو. الله جل جلاله د اول اسمان فرشتو ته حکم کوي اے فرشتو ځمکې ته لاړ شئ. حضرت موسی علیه السلام په یو ګټ باندې ناست دی، لاړ شئ هلته زما تسبیح ووایئ چې موسی علیه السلام ته د نظارو د قدرتونو پته ولګي. موسی علیه السلام چې په زړه کې کومه تمنا راوړله چې پته ورته ولګي چې موسی دا تمنا د دنیا په زندګۍ کې ټیک نه ده، الله ورته ښیي. د اول اسمان فرشتې راکوزې شوې، کله چې راکوزېدې روایاتو کې راځي داسې ګړزهاری جوړ دی لکه څنګه چې اسمان ګړزېږي، دغه شانتې بالکل را روانې دي، ځمکې ته راکوز شوې، د الله تسبیح وایي. په موسی علیه السلام خوف او یره راله، لیکن د اول اسمان فرشتو کې زیات امتحان نه پروت، دې وجې نه موسی علیه السلام برداشت وکړو چې کله هغې خپله ډیوټي پوره کړه د الله تسبیح یې وایو. موسی علیه السلام یریږم خو څه نه وایي، جلال والا نبی دی، ځان یې ټینګ کو. بیا الله جل جلاله د دویم اسمان ملایکو ته وایي چې تاسو اوس کوز شوئ. هغه چې کله راکوزېدې د اول اسمان د ملایکو نه زیات په هبت کې را روان دي، زیاتې په هبت کې را روانې دي، ځمکې ته رالي. موسی علیه السلام په ګټ ناست دی، الله هم خاص دغه زګین ته ورته رالیږي. هغوی چې رالي د دې نه سختې وي، هغوی چې تسبیح شروع کړو لکه تندر چې په ځمکه باندې رالویږي. موسی علیه السلام داسې په خوف او یره کې شو، ویرېدو. الله بیا به تمنا نه کوم چې ته راته ځان وښایه، الله بیا به نه ویمه، لیکن الله اوس مې د دې زګین نه لرې کړه. نو موسی علیه السلام تلی شي، فرشتې په تیزه تیزه لګیا دي، څوک کلمه وایي، څوک تسبیح وایي، په خپل انداز، په خپل اواز، د الله په قدرت، د الله په جلال، د الله په حکم په ځمکه باندې راکوزي شوي دي. ګوري موسی علیه السلام باندې یره راله، موسی علیه السلام زاري کوي الله ته، یا الله بیا به تمنا نه کوم. فرشتې ورته وایي د هغې یو مشره فرشته وه، او موسی کلیم الله، الله درته خپل کلام واوراو، د الله د لیدو شوق، ذوق، محبت، عرفت را واغستی. موسی صبر وکړه چې نورې نظارې ویني. بیا هغه لاړې، د دریم اسمان فرشتې ځمکې ته رالي. الله ورته وایي لاړ شئ، په کوی تور کې په غر باندې موسی په یو غټ کمر باندې ناست دی، زما د لیدو ارزو تمنا یې کړله. لاړ شئ ملایکو، لاړ شئ ملایکو، لاړ شئ ملایکو، حضرت موسی علیه السلام ته وښایئ، زما قدرت او نظارې ورته وښایئ. څنګه چې هغوی رالي، موسی علیه السلام چې څنګه لیدې د هغوی شکلونه ورته نه ښکاري، د هغوی شکلونه روایاتو کې راځي کاللهب، د اور پشان، د اور د غرغنډو پشانتي څیزونه ورته ښکاري، وزرې ورته ښکاري. موسی علیه السلام باندې نورم خوف او یره راله، الله ته زار و قطار جاړي، بیا به تمنا نه کوم الله بچ مې که، الله بچ مې که، الله ستا د لیدو تمنا به بیا د دنیا په زندګۍ کې نه کوم. اول څه وایي الله مړ دې شم، ته راته صرف خپل ځان وښایه چې تا وینم الله، بیا دې مړ شم، دنیا نه دې لاړ شم. کله چې الله جل جلاله د دریم اسمان ملایکې راولېږلې، دوی دا هیئت صورت ولیدو. هغه ملایکې ورته وایي موسی صبر وکړه، نظاره خو پاتې ده، موسی صبر وکړه، امتحان خو پاتې دی، تا د الله د لیدو تمنا د الله نه کوله، ته د الله قدرتونو نظارې وګوره. موسی علیه السلام په یره کې دی، بس دا وایي چې زه خو دنیا کې نه پاتې کېږم، زه خو مرم
ما خو د الله د لیدو تمنا کړې وه هغه به هم پوره نه شي د دې خوف او یرې د وجې نه الله دغه شان په ترتیب تمام اسمانونو ملائکې رالیږلي یو د بل نه سخت دي په موسی باندې ښه سخت خوف یره راځي د الله نظارې ګوري د الله قدرتونه ګوري دوم اسمان ملائکې رالی په هغې کې مقربې فرشتې هم رالی هی اسرافیل میکائیل جبرائیل هم پکې رالو او په هغې پسې وروسته حاملین عرش هغه ملائک هم پسې وروسته را روانې دي رالی اسرافیل علیه السلام ورته وایي موسی تا د هغه الله د لیدو تمنا کوله موږ د دې ملائکو مشران یو موږ په دې سرداری کوو موسی لیکن یاد ساته موسی موږ د الله د یری او د خوف د وجې نه په اووم اسمان کې اوسیږو د الله عرش ته موږ نیغ نه شو کتی موږ له د الله نه دومره شرم و حیا او یره راځي موږ همیشه ښکته ګورو موسی علیه السلام هم د حیا د وجې نه او د یرې د وجې نه د خپل سر په دې زنګنانو کې داسې ورنباسل په دې زنګنانو باندې دا زنه مبارکې خودې د داسې ورته ګوري حضرت موسی علیه السلام سر په زنګنانو کې دي ګوري جبریل ورته را مخکې شو موسی تم خطا شوي خطا ګنانو ستا پلارم خطا شوی ته د الله د لیدو تمنا او ارزو دې کوله پیدا کوه ځان کې غیرت جرأت په ځان کې اوس جذبه پیدا که موسی علیه السلام جواب نه ورکوي او چې کله الله د موسی دا خوف او یره ګوري روایاتو کې راځي الله ورته دا نه وي چې ای موسی ته ما نشي لیدی د دنیا په زندګۍ کې الله کله ناکله د خپل نبي سره د محبت په وجه باندې نور الفاظ وي یا ابن عمران ای زوی د عمرانه ته ما نشي لیدی د دنیا په سترګو باندې په دې دنیا کې چې ته د رسول الله دیدار ثابت دی الهي زمونږ په عقاید او نظریاتو کې مونږ وایو مسایلو کې بعضې صحابه وایي ثابت دی بعضې وایي نه دی صحابو کې اختلاف کله چې الله نبی علیه السلام غوښتې خپل ملاقات ته عرش او په عرش د پاسه خېجولی نو هلته ورته الله دیدار ورکوي ابن عباس صحابه کرام روایت کوي بعضې و بعضې وایي چې لا تدرکه الابصار وهو یدرک الابصار په دنیا کې سترګې الله نشي موندی موږ دا وایو چې دې دنیا کې نه دی الله عرش ته بوتلی نو هلته ورته الله قوت ورکړی او څنګه چې په قیامت کې الله بندګانو ته قوت ورکړي الله به یین ډیل به نه کوي نبي علیه السلام وایي څنګه چې هر سړی نور اینی دغه شانتي به هر سړی خپل رب اینی طاقت به الله دې بندګانو سترګو کې واچي نو موږ وایو چې په عرش الله زموږ د نبي په سترګو کې د لیدو طاقت اچولی و هغه لیدل نو الله ورته وایي زوی د عمران ته ما نشي لیدی خو چې کله د موسی علیه السلام خوف او یره ولید الله چې ها حضرت جبریل ته جواب ورکوي موسی ای ملائکو یاد ساتئ ما د الله معرفت غوښتو ما مخکې الله پیژاندو لیکن اوس مې چې د الله قدرت او نظارې ولیدې نو نور مې معرفت سوا شو ما د دې وجې نه د الله نه ارزو تمنا کوله الله چې کله د موسی دا شوق ولیدو نو الله جل جلاله اسمانونو ته حکم کوي و ته ځمکو ته چې په کم غر موسی علیه السلام ناست دی دی غر طرف ته زه تجلی کوم هوا ته حکم کوي زه ورته تجلی کوم انور سپوږمۍ ستورو ته الله حکم کوي چې زه تجلی کوم خو ما چې کم مخکې آیات وایو بعضې سترګو ته پته نه لګي بعضې غوږونو ته پته نه لګي بعضې زبان ته پته نه لګي او بعضې دماغو ته پته نه لګي هغوی ته پته ولګي دا په سجده پرېوه هر شیز سجده کوي د هر شیز د سجدې صورت دی نور هر ماښام سجده کوي د الله په اجازت یو داسې ماښام به راشي چې دا به پناه کېږي سجدې اجازت به غواړي الله وایي نه سجدې اجازت نشته واپس شه نو د قبلې نه به واپس را روان شي د مشرق مغرب نه دا به د قیامت ورځ خلکو ته به پته ولګي چې د قیامت غټه علامه ښکاره شو هر څیز ته چې الله حکم کوي غر طرف ته تجلی کوم واسمانونه ځمکې ستوري
سپوږمۍ، هوا، نباتات، جمادات په تمامو اشیاء باندې زلزله رااله، تجلی شروع شو. او تجلی مراد دا نه دی چې الله ورته ځان ښکاره کوي. تجلی دې ته وایي، تاسو غور په دې وکئ، یو نور دی د اسمان نه په ځمکه لګي، دې ته تجلی نه وایي. خو که چېرته تاسو دې نور ته شیشه ونیسئ او دلته دې دیوال باندې سوری دی، د دې نور دا رڼا شیشه دې دیوال ته راولي، تاسو نور ته شیشه نیوله، هغه شیشې باندې د نور رڼا لګي او دغه شیشه د نور رڼا دې دیوال ته راولي، دې ته وایي تجلی. داسې تجلی الله کړي. نور که الله عامه تجلی وکړي څنګه چې نور په ځمکه کوي، بیا به یو څیز هم پاتې نه شي. او دې تجلی ته ګورئ، دې ته وایي تجلی دویم ثاني. تجلی ثالث هم کېږي که چېرته دلته یو شیشه پرته ده سوري ته او ما نور ته د دې ځینې شیشه نیوله، د نور رڼا په دې شیشه کې رااله، دې شیشې دغې شیشې ته منتقل کړه او دغې شیشې بلې شیشې ته منتقل کړه او بلې شیشې دې دیوال ته منتقل کړه، دې ته وایي تجلی. دا هم تجلی ده. الله هم دغه شان تجلی کوي، تمام اشیاء په سجده پرېواته چې کېږي. بس موسی علیه السلام ته الله وایي اوس وګوره موسی په دغه ټیم نه وړاندې چې څنګه جبریل سره موسی علیه السلام خبرې کوي او موسی علیه السلام په دغه ټیم کې جواب وایي نه ورکاو چې کله موسی علیه السلام دا خوف یره الله ولیده، حیا الله ولیده. زما نبی فرمای 4 من سنن المرسلین، 4 کارونه د تمام انبیاء او سنت دي. الحیا نمبر 1، حیا د تمام انبیاء او سنت ده. موسی ته ډیره حیا ورغل ملائکه چې ورته کله دا خبرې کوي، الله ورته د عرش د برجونه را مخامخ کړو، د ور منډه کړه، د عرش د برج یې ونیو، د دغې څه چې کله دا ونیو زړه ته تسکین راغی، اطمینان یې زړه ته راغی. نو جبریل ته جواب ورکوي ما ځکه دا تمنا کوله چې مخکې زما د الله سره معرفت وو، لیکن چې نظارې او قدرتونه مې ولیدو، اوس مې د الله سره نور معرفت پیدا شو، په دې وجه ما تمنا کوله. په دغه ټیم کې موسی علیه السلام ډاډه شو، الله چې څنګه حکم کوي په دې ټیم کې تمام اشیاء په سجده د خپل حالت مطابق سجدې ته ځي، په هر شي زلزله ده، یره ده، خوف دی. موسی علیه السلام واپس کاڼي ته راغی، څنګه چې په کاڼي د پاسه کېناستو د عرش برج پناه شو. وجه دا وه د الله تجلی کېده چې د عرش دا تمام اشیاء داسې رابند کړل دي. ښه دا هم ذهن کې رانشي چې څنګه عرش په دنیا راغلی، دا ما تا ته ښکاري نو، الله نور تمام اشیاء په خپل قدرت په دې رابند کړل. موسی علیه السلام په ګډ کېناستو چې څنګه عرش دغې غر ته الله تجلی کوله، فوراً هغه ریزه ریزه شو. ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. که زما د تجلی نه بعد تجلی تاسو وپېژانده ته به ما ویني، که صرف زما تجلی دی غر برداشت کړه چې دا غر د کاڼو نه جوړ دی، د خاورې نه جوړ دی، وسپنه پکې ده، دا زما تجلی نشي برداشت کولی. اره د رب تجلی مصطفی برداشت کړل ده. الله طاقت قدرت ورکړو، زما قرآن جلال والا دی، که فوراً په سینه د چا راغی ټوکړي ټوکړي به کي، سینه خو څه کوي غر به ټوکړي ټوکړي کي. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. که چرته ما په غر نازل کو، زما کلام کی جلال دی او زما جلال غرونه نشي برداشت کولی. لیکن یاد ساتئ نور کې علما وایي نور منیر دی، سپوږمۍ مستنیر دی. منیر مطلب دا دی رڼا ورکوي، مستنیر مطلب دا دی رڼا اخلي. نور رڼا ورکوونکی دی، سپوږمۍ رڼا اخیستونکې ده، نور په ورځ کې رڼا ورکوي، سپوږمۍ ته رڼا اخلي، ځان سره محفوظ کی. د شپې 12 بجې تمامه تیارو دغه سپوږمۍ د نور د رڼا هغه جلالیت په ځمکه باندې راولي، د دنیا ځمکه تیاره رڼا کی. سپوږمۍ رڼا خپله نه ده بلکې دې رڼا د نور نه اخیستې ده، د ستورو رڼا خپله نه ده بلکې دې رڼا د سپوږمۍ نه اخیستې ده. د نور تجلی په سپوږمۍ کېږي، د سپوږمۍ تجلی په ستورو کېږي، په ځمکه باندې کېږي. انسانیان د چین او د آرام زندگی تیروي. دغه شان زما رب جلال والا دی، زما نبی جمال والا دی، زما رب قرآن ورکوي، د مصطفی سینې ته اچوي. که فوراً دا قرآن زما ستا سینې ته راتو، دی به غر ټوکړه کړی زما ستا دا وړوکی جسم سره چې د اوسپنې غر، د کاڼو غر،
د خاورې غر هغه ټوکړه کوي زما ستا دا جسم چې د نرمې غوښې نه جوړ دی دا ورته څه شي زو لیکن خپل رب خپل جلالي کلام د مصطفی په جمالي سینه ورکو دی وجې نه وسې خلک آري خوند او مزت اخلي څنګه چې نور خپل جلالي رڼا سپوږمۍ ته ورکړه فورا موږ ورته نشو کتې موږ که ورته را کمیس وباسو د جولای په میاشت کې د ماسپښین په ټیم کې راوځو ژوندي به پاتې نشو لیکن دغه رڼا یې سپوږمۍ ته ورکړه د اوړي په شپه کې انسان په کولا او دالان کې پروت دی د سپوږمۍ رڼا ته ګوري ام کتو کې خوان علي ام تی جسم خوان علي ام تی ځمکه خوان علي دغه شان د رب کلام فورا موږ نشو ازمایلی لیکن کله چې د مصطفی په جمالي سینه باندې راغی هغې جمالي سینې نه موږ الو ګورو ام مزه اورو ام مزه وایو ام مزه برداشت کولی یم زموږ جسم شي ذهن ته اوس د قرآن آیات راغی زمن کې مې بیان کړه نو د رب جلال دا فورا نشه ازمایلی الله جل جلاله هغې غر طرف ته صرف یو اشارتن تجلی کوي څنګه چې د دې زګین نه ما نور ته یو عین شیشه نیوله هلته شیشه لګېدله د دې شیشې نه هغې شیشې ته پارسل شوه رڼا د هغې شیشې نه بلې شیشې ته پارسل شوه رڼا د هغې شیشې نه فورا دیوال ته لاړه همدقه شان الله تجلی کوي په دې غر باندې هغه غر ریزه ریزه شو استقر مکانه کچرته دی غر زما تجلی برداشت کړه موسی زه به بیا ووایم ته زما نبي ته ما لیدی شې د دنیا په زندګۍ کې برداشت کولی مې شي فإن استقر مکانه فسوف ترانی که دې برداشت کړه بیا به تم برداشت کړې خو چې څنګه رب العالمین تجلی کوي غر طرف ته غر ریزه ریزه شو علما فرمایي روایاتو کې راځي چې دا غر په ځمکه کې دننه ننوت او روان په ځمکه کې دننه روان شو دا غر او موسی علیه السلام چې په کم کاڼي و د هغې نه بېهوشه را پرېوتو فلما افاق فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا غر ټوکړه ټوکړه ریزه ریزه شو ځمکې کې دننه ننوت موسی علیه السلام چې دار سلیده بېهوشه را پرېوت اکم غر په کم کاڼي چې ناستو علماو لیکلي چې دا کاڼی پې لکه د قبر د دې ګنبد په شان د پاسه راغی او دا یې محفوظ کو چې د رب د تجلی ساسې نه چې موسی علیه السلام ونه سوځي داسې تجلی هغه کاڼی پې د چبوترې په شان د پاسه دی موسی علیه السلام یې محفوظ کړلی وایي چې 2 ورځې بعد موسی علیه السلام په هوش کې راغی په هوش کې موسی علیه السلام راغی فورا حضرت موسی علیه السلام د انبیاو صفت دا دی آدم نه چې څنګه خطا کیږي حضرت آدم علیه السلام بانه انا نه ګوري بانه خپلې خطا له نه ګوري فورا آدم علیه السلام خاموشه کینی سه روایاتو کې راځي څه کې راځي فورا د الله نه معافي غواړي فورا د الله بلایي بیانوي موسی علیه السلام فورا وایي فلما افاق قال سبحانك 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 لفظ مطلب پیژنئ نسیان او نقص اے الله زه بندیم مانه نسیان کیدی شي مانه نقص کیدی شي الله ته خو هغه ذات یې چې نن نه نقص کیږي نه نسیان کیږي الله ما کمی وکړو الله ما یېره وکړه ما نه یېره وشوه ما ته را پته نه وه چې ستا تجلي خو ډېره لوی ده الله زه خو تا نشم لیدی ای الله ګناه نه ده خطا ده اجتهادي لیکن موسی علیه السلام بیا هم په هغې باندې څومره پیمانه دی فورا سبحانک 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 دی وجې نه امام بخاري فرمایي کلمتان حبیبتان علی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان په ژبه اسانې دي په میزان کې ګرانې دي په رحمان ګرانې دي 2 کلمې دي سبحان الله وبحمده موسی علیه السلام سبحان الله قال سبحانك زمونږ مونځ چې شروع کېږي د سبحانك د انبیاو ذکر کې چې ختمیږي سبحان ربک رب العزه په قیامت کې سبحانك اللهم وتحیتهم فيها السلام سبحانك اللهم وتحیتهم فيها السلام سبحانك ډېر غټ طاقت دی امام صاحب چې خطا شي مونږ پسې وروسته الحمدلله الله اکبر نه وایو
ولی امام صاحب یا کمې کړی یا زیاتې کړی دیو جن موږ وای سبحان الله امام صاحب یا دې کمې وکړه یا دې زیاتې وکړه امام صاحب یې دې وکړه الله نه یې کوي نه کمې کوي نه زیاتې کوي موسی علیه السلام هم دا وای سبحانک سبحانک انی تبت الیک اول نمبر وای چې الله نه ته یې کې نه ته نسیان کې یې او نسیان ستاد بنده موسی علیه السلام نه کیږي یې او نسیان ستاد بنده موسی علیه السلام نه کیږي دویم نمبر فورا وای انی تبت الیک انی تبت الیک زتا ته توبه وباسم الله ما ستا په باره کې ویلي چې ته ما ته ځان وښایه الله زتا ته توبه وباسم په زندګۍ کې به زه دا ارمان نه کوم نبی علیه السلام څه فرمایي خپلو صحابو ته غالبا بخاري کې روایت فورز د قیامت چې ما ابوبکر و عمر د روضې مبارکې نه راځو راپاسو موږ لباس اغوندو موسی علیه السلام به زموږ نه مخکې راپاسېدلی د عرش پوړۍ به یې نیولي د الله دیدار ته به ولاړ هی هی موسی علیه السلام جلال والا پیغمبر خلک وی جلال والا ډیر بهادر بس راپاسید موسی علیه السلام الله ورته وی انی تبت الیک وانا اول المسلمین یعنی انا اول زاول د دین ام الله چې دنیا کې سترګې تا نشي لیدلی انا اول المؤمنین الله ورته انی اصطفیتک علی الناس برسالاتي وبکلامی فخذ ما اتیتک وکن من الشاکرین شکر گزار اوسېږه موسی زما ما ډېر څه تاته درکړه کلام مې درسه وکړ ما ته غوره کې په دې مخلوقاتو کې زما رونو په دنیا کې دیدار الهي د دې تمنا په زړه کې مراولې چې زه په دنیا کې الله وینم دا د موسی علیه السلام په شانتي بهادر شجاع پیغمبر د پیغمبر سینه ډیره طاقت ورې د هغه سترګې زما او ستا د سترګو نه ډېرې طاقت وري موږ روان یو دا نه یو چې څه دي مخې ته پیغمبر په سترګو کې الله دومره طاقت یې ښودی دومره طاقت چې کله الله وغواړي او پیغمبر په خپلو سترګو دیوال ته ګوري د دې نه اخوا ورته هر څه الله کولاوی هغه د دیدار الهي شوق ذوق بیان کوي او ما تای کو او موږ به پاسو دا دعا وکړو یا به دا سوال کوو چې الله تعالی ته ځان وښایي دا موږ نشو ازمایلی د الله ډېر لوی قدرت تجلی نشي برداشت کولی ځمکې او اسمانونه نیشي برداشت کولی الله دې موږ خپل صحیح عاشقان جوړ کړي الله جل جلاله دې د موسی علیه السلام په وسیله او په برکت باندې موږ په ورځ د قیامت د الله جل جلاله د دیدار مستحق وګرځي واخر